بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وخت کې مونږ په رستم کې د هغې مرحومینو په ځای کې موجود یو کوم چې د تیرو ورځو د سوات چې کوم د سیلاب په شکل کې لویه سانحه او دلخراش واقعه شوې وه. په هغې کې د رستم زمونږ دا درې زمونږ مسلمانان وروڼه او بچي دا وفات شوي. مونږ دلته تعزیت دپاره راغلي یو، خو په دې موقع باندې دا خبره کول هم ضروري ګڼو چې دلته دا کومه واقعه او کومه حادثه دا ټول قوم سره مخ دی، ظاهره خبره ده. او بیا دا درې کسان پکې زمونږ د ضلعې دي یا کو نور د سیالکوټ دي او کو د بل ځای څوک هم دي، دا ټول زمونږ مسلمانان وروڼه دي، دا انسانان دي. او مسلمان ہوتے ہوئے او بحیثیت انسان هر کس په دې باندې خفه هم دی، په دې باندې پریشانه هم دی، او دې حوالې سره یو فکرمندي هم موجود ده د خپل مستقبل حوالې سره. موږ په یو داسې ملک کې اوسو چې دا یو آباد ملک دی، دا یو باقاعده او باضابطه ریاست دلته موجود دی، دلته د ریاست ادارې موجود دي، دلته د ریاست وسایل موجود دي. ټوریزم زمونږ یوه ډپارټمنټ دی باقاعده، دا د سوات دا پوینټ دا په ټول پاکستان کې دا د خلکو د سیر و سیاحت یو مرکز دی. خلک را روان شي چې یاره موږ سوات ته ځو چکر له، او د دې سیاحینو د طرف نه د حکومت ته ډېره لوی ریونیو هغه راځي، ډېر زیات په لکونو خلک په دې کې په روزګار باندې دی. خو د افسوس خبره دا ده چې حکومت او د ریاست واکدارانو په دې حوالې سره هېڅ منصوبه بندي نه ده کړې چې دا کم خلک راځي او دلته په سوات کې په دې سیاحتي مراکزو کې پاتې کیږي، په دې هوټلو کې پاتې کیږي، د سیند په دې غاړو باندې پاتې کیږي. د دوی د حفاظت دپاره به څه وي، که چېرته حادثه راشي د هغې د روکتام دپاره به څه اقدامات وي، د هغې دپاره څه آلات او څه وسایل پکار دي چې هغه مونږ سره هر وخت دستیاب وي. او آنکال زمونږ ریاستي ادارې او واکداران اکو د ضلعي حکومت د ډپټي کمیشنر سره څومره ادارې دي او څومره افراد دي او څومره وسایل دي، هغه کو NDMA ده، اکو زمونږ ټوریزم ډپارټمنټ دی، اکو صوبایي حکومت دی، اکو مرکزي حکومت دی، دا ټول په دې حوالې سره جوابده دي او ذمه دار دي دې خبرې چې هغوی خلکو ته تحفظ ورکړي او د هغوی د داسې قسم حادثانو د بچ کېدو دپاره تدابیر وکړي. خو دا بلورځنۍ واقعه دا خبره ثابته کړه چې په دې حوالې سره د ریاست او د حکومت تیاری بالکل صفر دی. او بیا ډېره د افسوس خبره دا ده چې 2-4 کاله مخکې کومه واقعه په دیر کې وشوه او د سیند په منځ کې خلک موجود او په ګینټو باندې وخت تیر شو او د هغوی د ریسکیو کولو هېڅ انتظام چا ونه کړی شو. حکومت د هغې دپاره څه انتظام ونه کړه. څو کاله پس دا واقعه بیا راله. ولې موږ به مسلسل د داسې واقعاتو شکار کیږو؟ ولې موږ به د یوې حادثې نه پس د بلې حادثې انتظار کوو؟ او که نه حکومت او ریاست به د مور او پلار هغه کردار ادا کوي، دا به کله ادا کوي؟ د دې قوم چې په دې ریاست باندې حکومت باندې د حکومت په دې وسایلو کې کم حق دی، هغه حق به دوی ته کله میلاویږي؟ د دې ټولې واقعې ذمه دار براه راست حکومت دی، صوبایي حکومت دی، مرکزي حکومت دی او د هغوی ادارې دي، ضلعي حکومت دی او د هغوی چې څومره لاندې وسایل دي دا د هغوی ذمه دار دي. دا د دې واقعي قاتلان دي، د دې مقتولینو. او د الله تعالی په دربار کې کم از کم د دې FIR دا درج شوی دی او موږ د دې FIR د الله تعالی په دربار کې درج کوو. که پسماندگان د دې FIR په حکومتي ادارو باندې نه درج کوي، نو موږ د الله په دربار کې او عدالت کې دا FIR درج کوو. زموږ دا امید دی چې د الله تعالی د طرف نه به کم خلک هم چې د دې ذمه دار دی او خپله ذمه داري نه ده پوره کړې، الله تعالی به ورله ضرور به ضرور په دنیا او آخرت کې د دې سزا ورکوي. او الله تعالی دې ورله سزا ورکړي چې چا په خپلو ذمه دارو پوره کولو کې کوتاهي کړې ده. زمونږ ټولې همدردۍ د خپلو وروڼو سره دي. د الخدمت فاونډیشن د جمعه اسلامي د ادارې د طرف نه چې کوم دلته زمونږ رور فرمان علي شاه، فرمان حسین
هغه وفات شوی دی. نو د هغه چې کوم بچي دي او یتیمان دي د الخدمت فاونډیشن د کرایټیریا مطابق او طریقې کار مطابق د هغې دپاره دی زموږ د دوستان زموږ د دې ملګرو سره درخواست جمع کړي زموږ په دفتر کې او انشاءالله موږ به د دوی دا بچي دا یتیمان چې کوم پاتې دي د دوی د سپانسر کولو او دوی د سپورټ کولو د تعلیم په حوالې سره د صحت په حوالې سره د جامو کپړو په حوالې سره انشاءالله موږ د دوی سپورټ کولو انتظام کوو.